رمضان ریلیف پیکج 13,000 روپۍ چې دي کله دې لپاره موږ اهل یو، موږ ته به دا روپۍ څنګه میلاویږي او د صوبایي حکومت چې کم 12,500 روپۍ دي دا موږ ته په کومه طریقه میلاویږي او کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي هغو له پکار دي چې په دې کې رجسټریشن وکړي. په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. نو د وزیر اعظم د طرفه چې کم د 13,000 روپو اعلان شوی نو د هغې لپاره لینک هم ورکړی چې په هغې لینک باندې تاسو خپل اهلیت چې دی هم چک کولی شئ. دغه شانتې تاسو ته د 9,999 نه چې دی د هغې نه تاسو ته میسج هم راځي او ټلیفون هم راځي. میسج راشي په میسج کې تاسو ته هم لیکلی چې تاسو د دغه پروګرام دپاره اهل او د فلاني بینک نه چې دی تاسو خپلې روپۍ راغسته شئ. دغه شانتې په ټلیفون باندې چې دی د وزیر اعظم د طرفه بیان چې دی هغه هم تاسو ته دغه کېږي چې تاسو د دغه 13,000 روپو کې چې دی تاسو سلیکټ شوي او تاسو خپلې روپۍ چې دی راغسته شئ. ټلیفون هم راځي، میسج هم راځي او تاسو په ویب سایټ باندې چې دی د هغې په تھرو باندې هم چک کولی شئ. خو زیاتر کسانو ته راځي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یئ. نو دا هغه کسان اهل کړي چې د کومو کسانو سکور د 32 نه پورته دی او د 37 نه لاندې دی. نو هغه کسان چې دي هغې د دې پروګرام دپاره چې دی په هغې کې اهل کړي دي او هغې کسانو ته به دا روپۍ میلاویږي. هغه وایي چې 1,21 لک کسان دي، خو زما د حسابه چې دی یا به 20 25 30 لک کسان چې دی هغو ته به میلاو شي، د باقي کسانو نه چې دی دا نه ورکوي ځکه چې زیاتر کسان خپل اهلیت ګوري. نو هغو ته وایي تاسو د دې لپاره اهل نه یئ. خو کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هغې کسانو ته به دا پیکج چې دی دا به نه میلاویږي. هغو ته یې ښه صفا ویلي دي چې 1,000 روپۍ ستاسو په قسط کې موږ اضافه کړې ده، دغه رمضان ریلیف پیکج چې دی دا تاسو ته میلاو شو. نو ځینې کسان وایي چې دا روپۍ به څنګه میلاویږي. نو تاسو ته په میسج کې لیکلي، ځینې کسان ته جیس کیش لیکلی، ځینې ته یې ټلنار دغه لیکلی، دغه شان د قسمه قسم ایچ بی ایل کنیکټ ورته لیکلی. نو تاسو ته چې کم لیکلی نو تاسو به هغه ویلټ اکاونټ چې دی هغه به کولاوئ، هغه به ستاسو په نمبر باندې دغه ویلټ اکاونټ کولاویږي. د هغې ویلټ اکاونټ کې چې دی تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي. یا به تاسو ځئ د بېنظیر دفتر ته، هلته کې تاسو باقي معلومات چې دی د هغې هم حاصلولی شئ او تاسو ته په دغه نمبر باندې ویلټ اکاونټ چې دی هغه به کولاویږي او ستاسو په اکاونټ کې به دا روپۍ جمع کوي. نور بله طریقه نشته. څنګه چې په روز کال 15,000 روپۍ میلاو شي دغه شانتې په هغه طریقه باندې به تاسو ته دا روپۍ چې دي دا به ستاسو په نمبر باندې تاسو ته میلاویږي. دغه شانتې د صوبایي حکومت چې دی، د صوبایي حکومت چې دی 12,500 روپۍ دي. نو دا 12,500 روپۍ چې دي ځینې کسان وایي دا پی ټي آی والته میلاویږي. نو د هر یو کس په تندي باندې دا نه لیکلی چې دا پی ټي آی والا دی، ځکه په کلي کې ډېر داسې غریبانان دي چې هغو ته هم دا روپۍ چې دی دا میلاو شي. ځینې کسان وایي خپل رشته دار له ورکوي، چې کم پی ټي آی والی نو هغه وایي خپل رشته دار له ورکوي. نو خپل ټول رشته دار چې دی دا هم په دې کې نشي ویشتلی. که تاسو غریبانان لاړ شئ خپل کارډ او نمبر ویسئ چې تاسو په دې کې ولیکي، ځکه زیاتر کسانو چې دی هغه خپله کوټه چې دی هغه پوره کړې، خپل کسان چې دي دا پوره کړي. ما تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې هم ویلو چې هر ایم این اے ایم پي ایل چې دی 15,000 کسان ورکړی شوي دي. دغه شانتې هغو بیا دغه راغسې دي کونسلرانو له چې ورکړی دی په هغو باندې بیا هم تقسیم کړي دي. نو د هغو سره به تاسو کارډونه جمع کوئ نو د کارډونو نه وروسته چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي. بل لا کم کسان چې وایي دا پی ټي آی ورته میلاویږي نو بیا د وزیر اعظم دا چې دی دا تاسو ته ولنه میلاویږي، هغه بیا چې دی هغه به خالي پی ډي ایم ورته میلاویږي. نو دا چې د کومو کسانو په دې کې قسمت هغو ته میلاویږي چې کومو کسانو کارډونه جمع کړل او کم د دې لپاره ایل شو، ځکه چې دا دغه کونسلر چې دی دا یې نه دغه کوي، دا به خالص تا نه کارډ الي او کارډ چې دی هغه به ډیپټي کمشنر ته او د دې نه مخکې وزیر هغې به انکوایري کېږي، د هغې نه وروسته به تاسو ته میلاویږي. په دې کې ځینې کسان چې دی هغه د بېنظیر روپۍ اخلي. نو کم کسان چې د بېنظیر روپۍ اخلي نو هغو له دا کول نه دي په کار چې هغه لاړ شي او خپل کارډ چې دی دا جمع کړي. د دې په وجه باندې ستاسو کارډونه چې دي دا هم بندېدی شي، لکه بیا به تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دی بیا د بېنظیر روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو دغه غلطي چې دا مه کوئ چې تاسو لاړ شئ او تاسو خپل کارډونه چې دی دا هم جمع کوئ. دا د هغه کسانو دپاره دي چې کم کسان ته د حکومت د طرفه د سره څه پیکج نه میلاویږي نو هغو ته به دا پیکج چې دی دا به میلاویږي.